د طریقت د تصوف شریعت مطهره کې دننه د دې څه حیثیت ته یا طریقت تصوف دا څه چیز دی د دې درست اندازه رښتینی اندازه هغه که معلومېدی شي صحیح معنی سره نو هغه د بزرگانو دین چې کوم اکابر مشایخ دي اولیاء الله دي د هغو چې کوم حالات دي د هغو چې کوم واقعات دي د هغوی چې کوم کردار دی د هغوی چې کوم عمل دی د هغوی د عمل او د کردار د نشست و برخاست د هغې نه صحیح او کامله مکمله اندازه لګېدی شي. تصوف دام یو سوال دی ما د هغې جواب تیر شوي درس کې غالباً عرض کړی چې که تصوف او طریقت اسلام کې د دې گنجایش وو څنګه چې دې وخت کې ویلې کېږي د تصوف طریقت یو تصور موجود دی مسلمانانو کې د اسلام په رنګ کې چې کوم دشمنان دي نو هغوی د قرآن و سنت په اړ کې د شریعت مخالفت کوي صحیح معنی باندې د شریعت د تابعدارو مخالفت کوي او د هغې د مټاولو کوشش کوي او د هغې کوشش هغه د تصوف مخالفت دی د طریقت مخالفت دی. نو دغه مخالفینو د تصوف او طریقت یو سوال دا دی چې که چېرته دا درست عملو صحیح عملو نو بیا پکار دا وه چې عهد صحابو کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم عهد مبارک کې دا موجود وی نو موجود نه دی چې موجود نه دی نو دا نشته. سوال ډیر آسان دی سیده ساده سوال دی او دې سوال باندې ډیر پوهه خلک ډیر متلاشیان د حق هغوی متاثر کیږي او هغوی د حق نه اوړي. نو تاسو به د هغې نه دا سوال هم کوئ چې طریقت کې څه دي ځکه چې څو پورې منګه د تصوف او د طریقت حقیقت او ماهیت نه پیژاندلې نو هغې پورې موږ نشو ویلی چې دا د شریعت نه الګ تلګ یو اوړېدلی څیز دی که نه دا عین شریعت دی او که به عین شریعت دی نو د شریعت سره د دې څه نسبت دی. نو دا یاد ساتئ یو خو د مشایخو د امامانو تصریحات دي هغه به درته زه ویمه خو د هغې نه مخکې دا پیژاندل ضروري دي چې طریقت کې لومبی څیز هغه د یو مرشد کامل او په شرایطو د ارشاد باندې فائز په لاس باندې توبه ایستل دي او بیعت کول دي. صحابه کرامو د رسول پاک علیه الصلاة والسلام په لاس باندې بیعت کړی او توبې ویستې ده. د هغې نه بعد د تصوف طریقت د تصوف او د طریقت په حوالې باندې که دې وخت کې څوک خبره کوي نو شاید دا دومره مستنده نه وي څومره مستنده خبره چې زموږ نه وړاندې چې کوم د شریعت په حواله باندې د طریقت په حوالې باندې مضبوط او مستند نمونه دي. هغې کې یو نوم دی حضرت امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله تعالی علیه هغه طبقات کبرا کې د تصوف چې کوم تعریف کوي هغه وایي چې تصوف څه شی دی هغه جلد 1 صفحه نمبر 4 کې طبقات کبرا کې لیکي التصوف
انما هو زبدۃ عمل العبد باحکام الشریعت. دا د شریعت په احکامو باندې د بنده د عمل خلاصه ده، نچوړ دی، کچھ دی. عوارف المعارف کې 78 نمبر صفحے باندې حضرت شهاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اغلی کی چې یو کس تصوف کې داخلیږي نو د شیخ په حکم کې او د شیخ په بیعت کې داخلیږي نو د دې څه حیثیت دی؟ دا وایي دخوله فی حکم شیخ دخوله فی حکم الله ورسوله. د شیخ په حکم کې داخلیدل دا د الله او د الله د رسول په حکم کې داخلیدل دي. مطلب د دې دا دی چې تصوف دا عبارت دی د کتاب الله او سنت رسول نه. نو دا کم چې مرشد وي دا به د خپلو مسترشدینو ته چې د کوم شي تاکید کوي او تایید به ورته کوي هغه به د کتاب و سنتي. په دې وجه باندې د اولیاو چې کوم تعریفونه دي هغه تعریفونو کې هم دقه څیزونه دي چې دا به د شریعت پابند دي. خو داسې تعریفونه علاوه زما کوشش دی چې منګه د هغه مسلمه پیشوایانو بزرگانو چې کوم داغې شخصیت، داغې بزرگی، داغې علم، داغې عرفان، داغې تقوا، داغې ورع هغه مسلمه ده، تسلیم شده ده. داغو چې کوم کردار دی، داغو چې کوم رول دی، داغو چې کوم نشست و برخاست دي، داغو د زندګۍ چې کوم واقعات دي، د هغه واقعاتو په رڼا کې مونږه د دې صحیح تصور د مسلمانانو خدمت کې پیش کو. یو سوال دا ده چې دا نوم ولی نشته؟ صحابه کرام یا حضور الاسلام هغې ته خو چېرته چا صوفي نه ویلې، شیخ طریقت ورته نه ویلې. نو یو خو الزامی جواب دی هغه دا دی چې اوس ډېر کسانو ته شیخان ویلی شي، کم کسان چې طریقت هم نه مني، تصوف هم نه مني. نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیخ ویلی شوی یا خلفای راشدینو ته شیخ ویلی شوی دی؟ هغو ته شیوخ او شیخ نه دی ویلی شوی. نو کو نه دی ویلی شوی او ته ځان ته شیخ وی نو دا خیر دی، او که څوک ځان ته صوفي یا شیخ طریقت وی نو دا ناجایز دی، دا بدعت دی، دا دورنګي ده. دویم جواب د دې ما عامو مواقعو کې ملګرو ته کړی دی هغه دا دی چې دا څنګه چې نبی علیہ السلام ته شیخ الطریقت نه دی ویلی شوی، صوفي ورته نه دی ویلی شوی، دغه شان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عالم هم نه دی ویلی شوی، العلامه او مولانا ورته هم نه دی ویلی شوی. زمنګ دور کې دا الفاظو باندې د القاباتو باندې ډیر خلک یادېږي خو څوک د هغې مخالفت نه کوي، بد نه ګڼي، دا موضوع بحث نه ګرځوي. نو دام یو د دې دغه یو اختراعي سوال، یو الزامي جواب دی. لیکن د دې چې کوم حقیقي جوابونه دي، درست جوابونه دي، هغه دوه جواب دي. یو جواب خدا دی چې هغه وخت کې د دې څیزونو ضرورت نه و چې د الفاظو باندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام یاد کړی شي. هغې وجه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمله صحابه کرام دین باندې پوهېدل. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام په شان د ستورو دي، تاسو چا پسې اقتدا وکړه نو تاسو هدایت وموندو، تاسو په هدایت باندې وئ. او چې کله د حضور
صلی الله علیه وسلم عهد مبارک د صحابه کرامو تابعینو تابعینو تیر شو، هغې نه پس خلکو کې د دین نه لرېوالی راغی. نو چې د دین نه لرېوالی راغی نو دین باندې پوهېدونکي کسان کم شو. نو څوک چې کم شو نو هغوی چې کم دین باندې پوهېدل هغوی په مولانا باندې، عالم باندې، علامه باندې یاد کړی شو، او د عامو خلکو کې بېعملي او بدعملي د هغې یو لهر یو طوفان راغی. نو کوم چې با عمل پاتې شو، درست عمل یې کو، نو هغې ته زهاد او د شیخ طریقت عابد داسې القاباتو باندې هغه یادېدی شو. خلک به د هغو خواله ورتلل د دې دپاره چې د چا سره د ناستې او د صحبت یو خپل اثري. هسې که یو انسان وایي چې زه نیک جوړېږم، خو زه دا نیک جوړېدل صرف او صرف زه اردو لاله راځي یا عربي لاله راځي یا انګریزي لاله راځي، پارسي لاله راځي، پښتو لاله راځي، او د ټولو ژبو کې کتابونه شته دی. زه به هغه کتابونه ګورم او د هغو نه به کتاب نه به زه رهنمایي اخلم، زه به نیک جوړ شم. نو که چېرته صرف د کتاب نه رهنمایي اخیستل کافي وو، نو بیا د قرآن شریف نه بل عظیم کتاب نشته. ټولو کتابونو کې بلیغ کتاب، د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب، د حق او د صداقت او د سچائی نه برپور کتاب کړی هغه قرآن پاک دی. لیکن کله چې قرآن الله نازلی نو صرف قرآن نه نازلی، قرآن چې نازلی نو محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې نازلی. خلک چې فیضیاب کیږي د قرآن نه نو په وسیله او په واسطه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره فیضیاب کیږي. او د دې یو ښه جواب هغه ابوالقاسم عبدالکریم حوازن قشیری رحمت الله تعالی علیه د 465 هجری چې دا وصال شوی دی، هغه خپل رساله قشیریه کې ذکر کړی او غړی زبردست جواب دی. د بنده ور باندې تسلی کیږي، اطمینان کیږي. هغه دا دی چې همیشه دپاره کله چې څوک ځان دپاره د یو نوم انتخاب کوي، ځان دپاره یو وصف ورا کوي، نو د هغه خو ګڼ صفتونه وي، یو صفت نه، دوه نه، درې نه، ډېر صفاتو باندې هغه متصفي. لیکن د خپلې نامې سره چې کوم صفت لیکي نو هغه صفت لیکي چې هغه ټولو صفاتو کې اوچت صفت وي. د دې مطلب دا نه وي چې دا کس نورو صفاتو باندې موصوف نه دی، د نور صفات نشته. لکه زه به د هغې یو مثال درته ویم. یو کس دی هغه د قرآن شریف حافظ هم دی او هغه مجود هم دی، هغې 7 عشره هم کړې ده. نو دا چې د خپل نوم سره لیکي چې کله د تجوید نه کړی، قرائت نه کړی، صرف حافظ وي نو هغه لیکي حافظ فلانې. خو چې کله دا تجوید وکړي نو بیا د ځان سره قاري لیکي، حافظ نه لیکي. بیا چې کله علم وکړي نو بیا د علم کولو نه بعد بیا د ځان سره مولانا هغه خوښوي. ځکه دی دا مطلب دی چې دته د شریعت علم حاصل دی. او کله چې بیا تخصص وکړي په فقه کې یا په تفسیر کې یا په احادیثو کې او دته په هغه متعلقه فن کې مهارت حاصل شي، نو بیا هغه د خپل نوم سره مفتی لیکل خوښوي، د خپل نوم سره شیخ التفسیر لیکل خوښوي، د خپل نوم سره شیخ الحدیث لیکل خوښوي. ځکه دا چې کوم وصف دی د هغه نورو اوصافو نه دا برتر او بلند او عظیم وصف دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د پاره ګڼ اوصاف، دا کوم صفتونه چې دي د ورع، د تقوا، د پرهیزګارۍ، د الله نه د یریدو، د خوف خدا، او بیا د دې ورع تقوا د دې تقسیم او افاظه نور خلقو ته، دا صحابه کرامو کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد علی وجه الکمال او علی وجه الاتم موجود و. لیکن د ټولو صفاتو کې یو وصف داسې و چې هغه وصف ته
یو وصف په بل نه رسېده او هغه وصف او هغه صفت کوم چې دی هغه صحابیت دی، صحابي رسول. دا ډېر عظیم وصف دی. ځکه صحابه کرامو او رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو دپاره د صحابي د وصف انتخاب په خپله کړی او صحابه کرامو په دې باندې فخر کاو. او بیا هغې نه پس کله چې د صحابه کرامو دور تیریږي او کم کسان صحابو پورې پاتې شوي دي، صحابې لیدلي دي، هغې ته تابعي ویلی کېږي. نو بیا د دې نورو اوصافو نه د تابعي چې کوم وصف دی دا ټولو اوصافو کې دا بهتر وصف دی، ځکه هغې دپاره تابعي استعمالیږي. دا تابعي دی، یعنې مطلب دا دی چې وصف یو د کس ته چې کوم وصف حاصل دی صحابیت، دې ته بل وصف نه رسیږي. او د صحابو نه وروستو چې کوم تابعین دي نو تابعي چې کوم وصف دی دې ته بل وصف نه رسي، هغې نه پس تابعي. د دې مطلب دا نه دی چې هغې کې زهد نه و، هغې کې پرهیزګاري نه وه، هغې کې تقوا نه وه، هغې کې ورع نه وه، هغه کې شیخ التفسیر نه و، هغې کې شیخ الحدیث نه و، هغه فقه باندې نه پوهېده، هغه کې تصوف نه و، هغه کې طریقت نه و. دا هر څه پکې و، خو د دې اوصافو نه ځکه دا اوصاف خو اوس هم را روان دي. دا مسلمانانو کې به شیخ الحدیث هم موجود وي، شیخ التفسیر به هم پکې موجود وي، فقه باندې پوهېدونکي به موجود وي، خاوندان د ورع د تقوا د پرهیزګارۍ به هم پکې موجود وي، لیکن د صحابیت مرتبه چاته نشي میلاوېدی، د تابعي مرتبه چاته نشي میلاوېدی، د تبع تابعي مرتبه چاته نه میلاویږي. نو دا چې کوم مراتبو د صحابیت مرتبه، د تابعیت مرتبه، د تبع تابعیت مرتبه، دا مراتب او دا اوصاف د ټولو اوصافو نه اوچتو. په دې وجه باندې صحابه کرامو کې دا چې کوم نور اوصاف دي د دې اوصافو نه دغه اوصاف بهترو، ځکه صحابه کرام په دغه اوصافو باندې په دغه نومونو باندې یادېدل. او باقي معنون او معنا د تصوف او د طریقت دا په صحابه کرامو کې، په تابعینو کې، په تبع تابعینو کې موجوده وه. او اوس هم چې کوم واقعات د نیکانو بندګانو دي نو هغې نه د هماغه کردارونه دي چې کوم صحابه کرامو هماغه ورع ده او هماغه تقوا ده. موږ هله ویو چې دا صوفي کامل دی، دا شیخ کامل دی، دا صحیح صوفي دی، صحیح درویش دی، صحیح طریقت دی چې کوم طریقت کې د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو نقش قدم باندې رواني. او هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم فرموداتو، د هغې چې کوم ارشاداتو، د هغې چې کوم تعلیماتو، هغه تعلیمات هغو خپل کړي. نو دا یو بېځایه سوال دی چې صحابه کرامو کې دا چیز نو موږ چې اوس کوو نو دا د دې څه حقیقت دی؟ دا خو بې اصل چیز دی. نو دا سوال بې اصل سوال دی.